ګنډپور صاحب د خیبر پښتونخوا جامې وباسه پښتانه غیرتیان هغه جامې اچوي بې غیرته سړي له پکار نه دي چې هغه پښتون هغه دا جامې واچوي تا لا بله ورځ سره خولۍ په سر کړې وه د منظور پښتون دغه سره خولۍ مرن نواز شهباز شریف او نواز شریف پنجابیانو ته په سر که په هغې کې به هم غیرت راشي والله کې په تاسې کې غیرت راشي په خیبر پښتونخوا خیبر کې د قومي جرګه کېږي یا قومي عدالت لګول کېږي په 11 اکتوبر په هغې کې خیمې لګول کېږي او ستا د اډر لاندې پولیس ورځي او سي مهربانه هغه خیمې سیږي په هغه خلکو باندې ګیس شي دا ستاسې غیرت دی دا ستاسې پښتو ده تا خو هلته چغې وارې چې زه به دا وکړم هغه به وکړم مرنواز او شهباز شریف او در روانې ملکه د جهانګیر خان ډایلګونه یې شروع کړي لکه په فلمونو کې چې ستاسې غیرت دغه دی چې ستاسې پښتانه ستاسې مشران ستاسې قبایل هلته سي مهربانه ځلکۍ د پنجاب په اډر وانې ستاسې د دنیا هغه بد غلامان هستئ موږ د پنجابي نه څه ګیله وکړو چې ستاسې دا عمل دی انشاءالله دا جرګه خو به کېږي دا قومي عدالت به لګول کېږي دا فیصله به کېږي د دې پنجاب د غلامۍ نه به ځان خلاصوو انشاءالله او د غیرت په وخت کې غیرتیان ودرېږي په دې 11 اکتوبر باندې به غیرت چې پکې وي په واقع چې د افغاني د پښتنې مور نه پیدا وي هغه به انشاءالله په 11 اکتوبر دغه قومي عدالت او د دې پښتنو سره ودرېږي او دغه پښتانه هم نه پرېږدي چې د ازادۍ یا د خپلواکۍ یو غږ اوچت کړي او ته ورپسې پولیس لېږې د شپې پولیس والا به څه ملامته خو اډر لاندې دي مګر تاسې خو غټ غټ بلاګان هستئ خبرو ته مو ګوره ستا بریتو ته وګوره ستا ډیلاکونو ته وګوره سي مهربانه او ستا پښتنو سره په خپله صوبه کې په خپل کور کې ورسره ته څه عمل کې